پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی دا دومره بهترینه دا دومره مبارکه میاشت ده چې په دغه میاشت کې د عرش چې کومې فرشتې دي حاملین عرش بلل کیږي تر ټولو عظیمې فرشتې هغه دي چې د الله رب العزت عرش او عرش ته ولاړې دي عرش ته تکیه کړی دی دی ذکر کوي سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي وای چې کله د روزې میاشت را نوي سي الله رب العزت دې فرشتو ته فرمایي تاسو ذکر بس او ای الله نو موږ څه وکړو چې موږ ذکر بس کو نو موږ وکړو څه لمنځ نسو کولای زکات نسو کولای روزه موږ سره تعلق نه لري موږ به څه کوو موږ به ذکر د الله جل جلاله کوو اوس الله ورته فرمایي ذکر به نه کوئ ولې الله رسول فرمای الله ورته فرمای چې کله د روزې میاشت را داخله سوا ښکاره سوا او ولیدل سوا د الله رسول فرمای الله و دې فرشتو ته وایي تاسو زیاته ذکر بس کوئ و هر هغه چاته دعاګانې کوئ چې کوم څوک روزې نیسي. نو معنا دا سوه عزیزانو چې ما او تا روزه شروع کړو هغه عظیمې فرشتې حاملین عرش د عرش فرشتې وما تا ته دعا کوي یا الله د فلاني مغفرت وفرمایه یا الله معافي ورته وکړه یا الله توبه یې قبوله کړه یا الله حاجت یې پوره کړه یا الله ضرورت یې پوره کړه.